بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. دا حقیقت دی چې زړونه کلک شوي دي، په عباداتو او طاعاتو کې سستی راغلی ده، محرمات او د حرامو کارونو کې خلک چست شوي دي، ډېر کارونه داسې کوي چې په خپل ځان باندې پکې ظلمونه هم کوي او د الله رب العالمین طاعاتو ته ټول سست شوي دي. ای غافله انسانه او ای هر هغه انسان چې د الله د عذاب نه ته لرې، ای هر هغه انسان چې خپل عمل ته په غرور کې دی او د دنیا د امیدونو په حسرت باندې چې کم دی هغه زندگی کوي، دا یاد وساته چې مرګ ناڅاپي راځي او قبر د عمل ځای دی. کله چې موږ د کور نه سهار وځو، آیا تا دا سوچ کړی دی چې ته به واپس دې کور ته راشې؟ آیا تا دا سوچ کړی دی چې واپس به ژوندی ماښام خپلو بچو له راشې؟ آیا تا دا سوچ کړی دی چې دا به ستا اخري ورځ وي؟ او آیا موږ دا سوچ کړی دی چې که په دې ورځ موږ ته ملک الموت راشي او د موږ نه روح اخلي، نو آیا زه چې په کوم حالت کې یم په دې باندې راضي یم چې خپل رب ته روح په دې حالت کې ورکم؟ زما چې کوم عمل دی دا د دې لایق دی چې خپل رب ته په دغه شان کې دا اوچت شي؟ په دې هر څه باندې سوچ پکار دی. راځئ چې د غفلت نه وځو او د الله رب العالمین اطاعاتو ته راشو او د الله رب العالمین تابعداري وکړو. الله رب العالمین د موږ او ستاسو سره تابعداري توفیق راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.